یو ځل ډاکټر ته وختمه که سوزکي ته وختمه یو بوډۍ ښځه ډېره بوډۍ وه داسې په کونټۍ داسې نیولې وه خوله کې یې غاښونه هم نو بوډۍ وه نو چې زه وختم که نه نو ما ته وایي ماما مخکې ځه هغه زما ږیره هم توره وه وایي ماما مخکې ځه یاره مې داسې په ګولۍ دې وویشتمه داسې ډز دې راباندې وکړه ما ورته ویل ته خو زما د نیام یې ته خو زما د نیام یې ته ځان ته مه ګوره ما ته وګوره زه ستا مامې یم هغې چې ما ته وکتل هغې نه هم خندا بیا نه تله خندلې غږ یې نه کو مې ته ګوره اوس د قبر په غاړه ولاړې بوډۍ او اوس هم درته ځان کچکلیکه ښکاري پېغله درته ځان ښکاري جینۍ څومره ښکلې وې خشته او دا هلکان د کلي یو وایي دا ما ته په نکاح بل وي ما ته په نکاح بل وي ما ته په نکاح څومره خوبصورته یې خشته یې خو چې کله بوډۍ شي ملا ټیټه شي مخ چیپړ شي چیپړ سترګې دننه ورننوځي په لاره کې دې ټیټه دې کونټۍ وه سر یې سپین شي وجود چیپړ شي خولې نه غاښونه وځي چې خبرې کوي بیا خبرې هم ته نه حسن للخطر حسن للخطر وګوره یو خبره کوم که ښځه ډېره هم بوډۍ شي ځان ته بوډۍ نه وایي ښځه څومره بوډۍ شي که نه بوډۍ ته خو ورته ووایه چې بوډۍ جنګ د سره کوي بیا راځي قال مجاهد نه مراد مجاهد بن جبر دی لوی محدث دی د امام بخاري پر کتاب التفسیر کې ډېرې روایت منقول دي هغه وی القصاص العدل بالروميه طالبانو لکه قصاص کوم دی پکې راغی خبره خو هلته د قصوه نو دې ته شرح الغریب بالغریب وایي لغت ته حدیث مناسب لغت په قرآن کې وي د هغې شرح وکړي دا چې معلوم شي دې مناسب لفظ په صورت بني اسرائیل کې دی وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا نو قسطاس عدل توي نو قسطم عدل شو بالروميه باندې طالبان بیا سوال کوي چې قران خو ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون رومي پکې څنګه راغی نو زمارونو دې کې درې مذهب دي ګوري ورته عجمي پکې شتا او کنيشتا ترادف بس خلاصه یو جواب بداو کوم چې قرآن شریف کې عجمي الفاظ شته زما په نزد دا قول راجح دی چې شته پکې عجمي الفاظ خو دا عجمي الفاظ معرب شوي دي اوس عربی کې داخل دي عربی کې استعمالي او په دې خواص د عربیت هم داخل دي الف لام و تنوین وغیره او بل دا چې اوږد قرآن چې زوس تقریر په پښتو کې کوم یو څو ټکي د انګریزي استعمال کوم خو زما د تقریر خو څوک دا نه وي چې په انګریزي کې تقریر وکړو په دوه دریو لغاتو عجمیه او قرآن د عربیت نه نه وځي بیا هغه الفاظ څوک ترادف د لغاتو ته نور غوندې مثال ورکوي یو بل سوال به وکړم یو بله خبره چې د بني آدم ذکر راغی بنات آدم څه شوې په نصوصو کې رجالو سره طبعا مراد وي نو دې کې د انبیاء وزن نشته دې کې د غیر مکلفینو وزن نشته دې کې 70,000 بې حسابه بې کتابه چې د هغې وزن نشته په دې اجماع ده په امام غزالي وایي د کافرانو وزن هم نشته او هغې دا دلیل وي یو د ابو هریره حدیث هم دی خو خیر دام دی چې فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا لیکن راجح قول دا دی امام قرطبي لیکلی چې د هغې وزن شته قرآن دلیل دی اما من خفت موازینه ورس مخفت موازینه نو پتہ لگیا چې وزن به کېږي فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون نو ګوره وزن هم کېږي خفت راغی او خلود خو د کافر لپاره مسلمان دپاره نه او که لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا د هغې دا مطلب نه دی چې وزن مطلب دا چې وزن کېږي به خو د وزن چې کومه فایده ده چې ثقل دی هغه پکې نه اوس هم ډېر خلک وایي د فلانکي د خبرې څه وزن نشته خسر بیا راځي ویقال القسط مصدر المقسط خو څوک سوال وکړي چې مقسط خو فاعل د ثلاثي مدید الفعل مصدر اقساط دی نه قسط نو جوابونه متعدد دي خو زه د خپل طرف نه یو جواب درته کوم زما دا پکې وریو پکې خپل مو وایو که نه یا چې دلته کې د مصدر نه هغه صرفي مصدر مصطلح نه دی مراد مطلق ماخذ مراد دی ما صدر منه یا ما یصدر منه او ثلاثی مجرد مصدر د ټولو ابوابو که ثلاثی مدیدون فی دی که رباعی دی که ملحقات دی د اصل ماخذ دی
دا ښکلی جواب ما ته ښکاري نور جوابونه هم شته بیا دې وایي چې مقسط عادل ته وایي ان الله یحب المقسطین او عادل ظالم ته وایي دلیل پې نسته قرآن دی اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا ور یو خبره به درته وکړمه دا چې دا ده په یقالو تصدیر وکړه او یقالو صیغه تمریض وي او دا قول ضعیف دی دا د ابو عبیده د تفسیر نه راغشتی دی او زه به د طالبانو له ویم چې په ټولو تفاسیرو کې د ابو عبیده تفسیر کمزور تفسیر دی په شرحه کې یو دا په بازار کې مشهور تفسیر ابن عباس خرڅېږي دا ګوره دې نسبت ابن عباس ته ټیک نه دی تفسیر ابن عباس یو کتاب الرؤیا د ابن سیرین پکې خرڅېږي او خلک یې اخلي دا د ابن سیرین کتاب نه دی دا اصل هغه ته منسوب دی دا درې خبرې دلته واوره نو اصل څه دی اصل د خو فرق وکړه که د ثلاثي مجردونه استعمال کې نو بیا به معنا ده ظلمي او که مزیدونه په معنا د انصاف شو بعضې علما وي نه فرق یې په باب دی که باب ده قسطه یقسطو شي هر به یو چې نو بیا انصاف دی او که قسطه یقسطو شي ضربه یضربو نو ظلم دی خو دې نه راجح جواب ده چې فرق په مصدر دی کله باب په مصدر فرق راځي عدله یعدل عدلا انصاف ته وایي عدله یعدل عدولا اعراض ته وایي باب یو د مصدر سره فرق شو دلته هم که قسطه یقسطو قسطا شي نو ظلم ته وایي او که قسطه یقسطو قسطا شي انصاف بس دومره تحقیق په دې کې کافي و زیات نه بس وبه قال حدثنا احمد بن اشكابه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم نو راویانو باندې بس تاسو علماء تاسو ته بیان کړي هغه درته زه نه وایم صرف دونه به ووایم چې دا حدیث امام بخاري په خپل کتاب کې درې ځایونو کې راوړلی دی یو ځای کې راوړلی دی د زهیر ابن حرب په نوم باندې او بل ځای کې راوړلی دی د قتیبه ابن سعید بغلاني په روایت باندې او دلته د احمد ابن اشکاب بره سند یو دی بلکې غریب دی سند د ده نه بره محمد ابن فضیل عماره ابو زرعه ابو هریره څلور واړه متفردین دي رد دی په هغه چا چې څوک وایي د صحیح حدیث دپاره دا شرط دی چې غریب به نه دا غریب دی لومبی حدیث هم غریب او دا هم غریب دی دا شرط ولا نشته حدیث صحیح غریب عزیز مشهور ټول کیدی شي ابو هریره نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ټولې واورې اوس ښه حضور پاک څه فرمایي ساده پښتو کې کلمتان دوه خبرې دي هغه نحوي کلمه نه مراد ما یتکلم به یا ذکر د جز مراد دی نه کل نه مجاز مرسل علاقه ده حبیبتان الی الرحمن پسند خوښې دي رحمان ته حافظ دلته سوال کړی دی چې فعیل په معنا د مفعولي نو دا خو مذکر مؤنث دواړو سره مذکر استعمالیږي حبیبان ولې نه وي بیا جواب کړی چې دا قاعده جایزه ده واجبه نه ده جایز دی که حبیبان وي دلته حبیبتان شو سجعي چې فاصله ورته موږ په قرآن کې وایي هغې موافقت هم راغی محبوبي د رحمان ته لفظ د رحمان یې ولې راوړه اشاره دې ته دی چې په دې دوو کلمو دومره لوی اجر ورکوي باعث او مقتضي رحمت د باري تعالی دی او دا حافظ لیکلی دی قسطلاني ټولو او زه به خپل طرف نه راته ویم چې دا وسط رحمان سره تعبیر ترغیب دپاره دی دوه خبرې ګوره ابن الحمام دې ته مبتدا وایي او د غروستني ته خبر وایي لیکن جماهیر وایي چې دا خبر مقدم تشویقا دی ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر د قبیلې نه جو ورسوي الکوي دوه خبرې ډېرې خونه دي مطلب دا وی وایه بیا وی الله ته محبوب دی یارونو چې کوم شی د الله خوښي مونږ به وایو که به نه وایو جواب راکړئ ولې الله مونږ سره څونه احسانات کړي قسم دی که د خدای احسانات ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها مونږ شمېرلی نه شو ما بکم من نعمت فمن الله نو الله خوشحالیږي پې بل رحمان کې بل ترغیب شو چې هغه ذات چې مهربانه رب دی هغې خوشحالیږي مهربان رب پہ خوشحالیږي نو چې کوم ذات مهربانه دی ډېر په ما باندې قهر نه کوي په ما ظلم نه کوي په ما جبر نه کوي خوشحالول پکار دی که او ولې نو ولې پې الله خوشحالیږي ځکه د الله صفات دي پکې ټول صفات مستلزم دا طالبان وایي جمیع صفات کمالیه چې څومره دي سلبیه دي هغې نفی هم پکې ده ثبوتیه دي د هغې اثبات هم پکې دی
ما یلیق بشانه ما لا یلیق بشانه دا غیره نم پکې صفات اجلال او صفات اکرام صفات ثبوتی سلفی ټول ته اشارت ده زما چې څوک صفت کې زه خوشحالېږم نو الله صفت چې کې الله خوشحالېږي که نه خو بیا زما صفت زما ذاتي نه دي د الله غه د الله ذاتي دي زما صفتونه د بنده دایمي م نه دي ښکلی انساني خشته انسان خو چې بوډا شي حسن ختم ملی داسې ټیټی ټیټه ملی ټیټی غاښونه یې وځي ټول غاښونه وتی غوږ ته لاس نیسي خبره نه اوري او چې په لاره ځي دا ملی داسې رالینده شوي ایو بوډا بابا په لاره ته ملی ټیټه به لینده وه ماشومان ورپورې خندل ایو ماشوم ورته باباجي دا لیندرې په څو اخیستې ده هغوی بچی چې زما عمر ته راورسې خیراتي به درته میلو شي جینۍ څومره ښکلې وې خشته او دا هلکان د کلي یو وایي دا ماته په نکاح بل وي ماته په نکاح بل وي ماته په نکاح څومره خوبصورته یې خشته خو چې کله بوډی شي ملا ټیټه شي مخ چیپړ شي چیپړ سترګې دننه ورننوځي په لاره کې دي ټیټه دي کونټی وه سر یې سپین شي وجود چیپړ شي خولې نه غاښونه وځي چې خبرې کوي بیا خبرې م ته نه حسن للخطر حسن للخطر وګوره یو خبره کوم که ښځه ډېره بوډۍ شي ځان ته بوډۍ نه وایي ښځه څومره بوډۍ شي که نه بوډۍ ته خو ورته ووایه چې بوډۍ جنګ در سره کوي زه یو ځل ډاکټرسن ته وختمه که سوزکي ته وختمه یو بوډۍ ښځه ډېره بوډۍ وه داسې په کونټۍ داسې نیولې وه خوله کې یې غاښونه هم نو بوډۍ وه چې زه وختم که نه نو ما ته وایي ماما مخکې ځه هغه زما ګیره هم توره وه وایي ماما مخکې ده یاره مې داسې په ګولۍ دې وویشتمه داسې ډز دې راباندې وکړه ما ورته ویل ته خو زما د نیان یې ته خو زما د نیان یې ته ځان ته مه ګوره ما ته وګوره زه ستا مامې یم هغې چې ما ته وکتل هغې نه هم خندا بیا نه تله خندلې غږ یې نه کوه مې ته ګوره اوس د قبر په غاړه ولاړې بوډۍ او اوس هم درته ځان کچکلیکه ښکاري پیغله درته ځان ښکاري نو ګوره زمونږ او صف ختمیږي ختم 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 لیکن زما رونو د الله وصف د الله سره همیشه دی ختمېدو والا نه دی الله په خپلو صفاتو خوشحالي ځکه خپل صفت کوم پې بدې ښکارم الله خپل صفت په خپله کوي لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک دی حب کې او مودت کې دلته علما څه فرقونه کوي خو خیر وخت نشته دی اوس بیا راځي وایي ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي نه خفیفتان علی اللسان دا هم کنایه د سهلتان نه ده ګورې ولې سهلتان نه وړو خفیفتان یې راوړو اوس وخت نشته هم ځان له یو تمهید غواړي نو زه به ووایم چې خفیفتان علی اللسان ولې دي هلکه زموږ طالبانو مبني پکې نشته غیر منصرف پکې نشته تنافر د کلماتو پکې نشته فعل پکې نشته دا فعل مبني غیر منصرف ثقیل وي که نه بعضې اعرابات پې نه راځي قریب التنافر د کلماتو غدائرها مستشذرات الى العلا تدل العقاص في مثنى ومرسل قریب المخرج حروف قبر حرب بمکان قف پکې نشته او په تله کې درانه دي نو سوال دا دی چې دوه خبرې دي او بیا الله ته خوښې دي نو په دې به بنده ستړی کېږي چې الله ته خوښې وي نو وایي نه په ژبه اسانې دي بیا چې په ژبه اسانې ثواب به یې کمي العطایا علی قدر البلایا نه وي تله پې ډکېږي سبحان الله یملأ نصف الميزان والحمد لله یملأه حدیث کې راځي تله به ډکه شي ځکه الله صفات دي اوس دا خبر مقدم تشویقا شو او دا او پکې نشته حرف عاطف خیر هغه اوس پرېږدوه بیا وروسته راځي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په تعویلا مبتدا مؤخره نو سبحان کې خو زما وروڼو ډېرې اوږدې خبرې او زه ستړی شوم دومره نشم ویلی صرف دومره به ووایم چې سبحت الله سبحانا اسم مصدر به وګرځم مفعول مطلق د نوع لپاره هم راځي هغه نوع چې الله ته ځان لوي او تاکید لم راځي او یا به مفعول به کو سبح الله مثل تسبیحه لنفسه او احمده بیا حذف د جملې په جملې کو احمده بحمده یا به حال کو حال کون متلبسا بحمده بس یو ټکی به ویم چې سبحان ولې مکرر کو مقدمه ولې کو وجوهات پنځه دي ګورئ
یو موافقت د قرآن سره قرآن کې فسبح بحمد ربک واستغفره تسبیح مقدم دویم تخلی ده پکې تخلی مقدمی په نسبت د تحلی دریم تسبیح مستلزم دی حمد لره ولی مستلزم دی چې ته سبحان الله د الله ښکلي صفات ټول پکې رالل ولی که ستا ښکلي صفات الله له ثابت نه کړي دا خو عیب دی سبحان کې خو تا عیب نفي کړه او څلورم جواب یې دا دی چې سبحان کې رد په فرق باطلو دی څوک الله له لور ګڼي څوک له زوی ګڼي څوک شریک ګڼي په هغوی رد شو د دې ټول دا عیب دی ټول عیوبونه الله منزه مبرا دی او په حمد کې پکې رد نشته د الله ښکلي صفات ټول الله له ثابتوي بس دا څلور کافي شو بیا راځي چې العظیم عظمت د ذات هم دی چې زموږ عقول د هغه ذات ته نه رسیږي عظمت د صفات هم دی چې الله کم صفات دی مخلوق له نشي کېدی او عظمت د افعال هم دی چې کم کارونه کوي هغسې بنده نشي کولی او توحید فی الذات والصفات والافعال درې واړه رالل او رد راغی په شرک فی الذات شرک فی الصفات شرک فی الافعال بس دونه کافي شوه اگر چې ډېرې خبرې دي پکې خدا بس کافي شوه صرف دا به ووایم چې امام بخاري دا حدیث ولې مختص که په وزن د عمل کې چې اخر کې راونه دا دې دپاره یو حدیث کې راځي چې څوک یو مجلس کې هر قسمه خبرې بې ادبي وغیره وشي او د مجلس په آخر کې د الله تسبیح ووایي نو دا کفاره د مجلس شوه نو د امام بخاري هر باب ځان له مجلس دی نو اخره کې دا حدیث راوړو چې کفاره د مجلس په وګرځي او حضرت ابو هریره فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم 100 مره محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر چې سل کرته دا چوي نو که ګناهونه د دریاب د زګ عمر بي الله به ورته معاف کړي بس په دې خبرو د اکتفا کومه زر زر مې وکړې طالبانو له او تاسو ټول وروڼه چې څومره دلته کې موجود یې ټول بس سل پیرې دا وایې ما سره ټول وایي یو ځل سبحان الله وبحمده شوق سره زور سره ووایې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم څوک به سل پیرې وایي سل پیرې به څوک انشاءالله ورسره ووایي بس زمارونو بس په آخر کې به یو خبره وکړمه دا چې تاسو ته پته ولګېده چې د دې مدرسې څونه خدمت دي څومره کسان فارغ شو دا مدرسه به هم تاسو چلوئ څوک چلوي تاسو د دې به همت کوئ دې سره تعاون به کوئ مدد به کوئ دا بېځایه خیراتونه چې د چا مړی وشي الله دې تاسو وساتي او خامخا مرګ راځي نو هغه خیراتونه مه کوئ د رجوب شکلونو کې اروړی مدرسې له ورکوئ د زامنو د ودونو باندې څونه په لکونو روپۍ تاسو موږ خرچ کوو هغه پیسې مدرسې له ورکوئ په خپلو مالونو کې حصه وکړئ د دې مدرسې الله به په مال کې برکت اچوي الله هم ډېر خوشحاله کړه او الله هم ډېر برکات نصیب کړه ستاسو نه زه ډېر زیات خوشحاله یم دا لوچو د پورن د خلکو نه الله مو د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کړه او په دا دومره تعداد کې چې تاسو راغلئ دې بچو سره هم ناسته وکړه دا ستاسو د دین مینه ده د قرآن او د حدیث مینه ده الله یې تاسو له د هغې اجرونه په دنیا او آخر کې درکړي واخر دعوانا الحمدلله